أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: ومنها أربعة حرم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومهوانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا محبوبي ويا محبوب رب العالمين. رب العزال خالق الكائنات رب ذو الجلال اسلامی میاشت بدغ مبارکہ ورځ باندې بدغ مبارک ساعت کې زموږ ستاسو د ټولو د حاضرین لیدل اورېدل ویل خپل عظیم بارگاہ کې قبول مقبول او منظور فرمایي. او رب العزال خالق کائنات رب الجلال دغه مبارک ورځو د شپو چې کوم برکات دي، تفیضات دي، تجلیات دي، کوم انوارات دي، الله کریم دې مستاسو په بهترت او په اندازې او په حساب باندې نصیب فرمایي. معلومه ده ټولو ته چې نن د جمعې مبارکې ورځ ده او دا جمعه د اسلامي میاشتې د محرم الحرام د دغې بابرکتې میاشتې ورځ ده. او بیا په دغې بابرکته میاشت کې لکه څنګه علما لیکي، حضرت قتاده رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې خدای پاک فرشتے پیدا کړي، تو فرشتوں کې څلورو فرشتو لا عظمت ورکړه چې موږ ورته مقرب او غټې فرشتې وایو. چې بیا الله پاک انسانان پیدا کړل او په انسانانو کې الله پاک پیغمبرانو له مقام او مرتبه ورکړه. بیا الله پاک ورځې پیدا کړې، الله پاک د جمعې ورځې له مقام او مرتبه ورکړه. الله پاک شپې پیدا کړې، لیلۃ القدر شپې الله پاک مقام او مرتبه ورکړه. الله پاک کتابونه نازل کړل، قرآن کریم له الله پاک یو ځانګړی مقام او مرتبه ورکړه. او بیا فرمایي چې الله پاک 12 میاشتې پیدا کړې او په 12 میاشتو کې الله پاک څلورو میاشتو له مقام مرتبه ورکړه چې په څلورو میاشتو کې یو د محرم شریف میاشت ده. الله پاک محرم شریف له مقام او مرتبه ورکړه. غرض دا چې قرآن کریم فرقان حمید هم په دې باندې گواه دی. حضرت قتاده رضی الله تعالی عنہ دغه آیات کریمه په تناظر او په تفسیر کې لیکي چې ومنها اربعه حرم، میاشتې الله پاک 12 پیدا کړې دي او په دغه 12 کې څلور میاشتې دا د احترام، د عزت، د اکرام، د عبادت او خدای پاک ته د رجوع کولو والا میاشتې دي چې په هغې کې درې پرله پسې د حضور فرمایي. یو د غټ اختر نه مخکې میاشت، یو د غټ اختر میاشت او یو ورسره محرم الحرام. د اسلامي کال 11مه میاشت، 12مه میاشت او اسلامي کال اولنۍ میاشت، دا درې میاشتې پرله پسې دي. او څلورم نمبر میاشت دا د زبرګې او دا د ستاسو ورته د بزرګې او د زبرګې میاشتو چې هغې ته د رجب میاشت ویلی شي. الله پاک دغې میاشتو له خپل یو مقام او یو رتبه ورکړې ده. او
او بیا په دغه میاشت کې چې الله پاک مې ورځې له مقام او رتبه ورکړې ده هغه د 10 محرم الحرام له مقام او رتبه الله پاک ورکړي ټولو میاشتو کې دغه بابرکت میاشتې ته مقام ملاو دی او په دغه ټولې میاشت کې بیا چې کومې ورځې او شپې ته مقام ملاو دی هغه د 10 محرم الحرام ته ملاو دی او 10 محرم الحرام کله دی د نورې دنیا مطابق نن 10 محرم الحرام دی او زموږ د پاکستان د اعلان مطابق سبا 10 محرم الحرام دی نو سبا ورځ او د نیمه ورځ نیمه په تېره شوه او نیمه پاتې ده دا 2 ورځې چې نن ورځ ده او بیا خاص کر د موږ دپاره سبا ورځ ده او په دې کې شک و شبه نه دي کول پکار بس موږ دپاره همدغه سبا ورځ 10 محرم الحرام ورځ ده موږ چې کوم وطن کې او کوم علاقه او کوم ملک کې اوسېږو د هغې سره زمونږ صبح او شام دي د هغې سره زمونږ د مونځ او د تمام چې کوم عبادات دي که د شمسي سره تعلق ساتي احکامات او که د قمري کال سره تعلق ساتي هغه ټول موږ چې په کوم وطن او کوم ملک کې اوسېږو موږ دپاره همدغه حکم دی چې د موږ ستاسو 10 محرم الحرام دا سبا 10 محرم الحرام دی په دې ورځ باندې انسان ته ډېر خدای پاک شته ورکوي ورته په دې شپه باندې چې کومه موږ باندې را روانه ده په دې شپه باندې هم الله پاک ډېر شته وله ورکوي ډېر د برکتونو میاشت هم ده او سبا له ډېره د برکتونو ورځ ده او نن شپې له دا د برکتونو شپه ده خبرې اترې ډېرې زیاتې دي خو زه به صرف اور صرف دا خبره زه ضرور بیان کړم علامه عثمان نهدي علیه رحمه فرمایي چې 13 دا ډېرې احترام والا دي ځکه چې 13 ته اصحابه کرامو ډېر درانه کتلي دي او ډېر احترام یې ورکړی 13 ته عشره ویلی شي 10 ورځو ته نو 13 ورځې کومې دي یو صحابه کرامو اولنۍ 10 ورځې د غټ اختر والا چې 10مه ورځ باندې بیا غټ اختر هم وي اصحابه کرامو اولنۍ عشرې د ذوالحجې ته ډېره زیاته توجه ورکړې وه احترام په نګاه باندې کتلي دویم نمبر عشره دا اولنۍ عشره د محرم الحرام شریف والا چې سبا یا اخرنۍ ورځ ده او دریم نمبر عشره چې اصحابه کرامو ډېره توجه ورکړې وه هغه اخیری عشره د رمضان مبارک والا چې کومه عشره کې لیلة القدر شپه راځي نو ځکه علامه عثمان نهدي علیه رحمه فرمایي چې دغې 13 صحابه کرامو ډېر احترام کړی دی نو پکار دا ده چې اصحابه کرامو د کوم شي احترام کړی وي د هغې احترام موږ هم او احترام لکه څنګه ما عرض هم کړی احترام د هر شي او خپل طریقې کار وي د عزت ورکولو د ریسپیکټ کولو یو ځان له انداز دی د هر شي د جومات احترام څه دی چې صفای وساتي ګندګي پکې ونه کې احترام یې دا دی چې ماشومانو نه لرې وساتي جومات له واړه او ډېر ماشومان رانهولئ جومات احترام او عزت دا دی چې دنیاوي خبرې پکې ونه کړي دا احترام دی دا د جومات د شان سره احترام دی د یو انسان احترام دا دی چې هغه باندې سلام وکړي دواړه لاس ورسره ملاو کړي تلو په وخت کې مخه ورته وکړي څوک درله کور له راغی د چای او د روټۍ په ټیم کې د هغه مهمان نوازي وکړي دا د انسان احترام دی دارنګې د هر شي ځان له احترام دی د دغې مبارکو میاشتو احترام حضرت قتاده رضی الله تعالی فرمایي چې عظموا ما عظمه الله تعالی هغه څیز عزت وکړئ چې کوم څیز خدای پاک عزت کړی دی او الله وله عزت ورکړی حضرت قتاده فرمایي د هغې عزت وکړئ نو خدای پاک دغې ورځو شپو له او بیا د خاص کر دغې 9 او 10 محرم له الله پاک عزت ورکړی نو پکار ده چې ما او تا ورته عزت ورکړو او عزت یې څه دی عزت یې دا دی چې ته نارمل زندګۍ نه چې کوم ستا عام روټین دی د دې نه زیات د عباداتو طرف ته متوجه شي دا د دغې ورځو شپو احترام دی عام توګه هلته 5 وخته لمونځ کې
نو په دغه ورځو شپو د احترام دا دی چې په منځونو سره لږ نوافل هم وکړه. عامه ورځو شپو کې ته 300 ځلې کلمه طیبه وایې. د دغه ورځو شپو احترام دی چې ته 1000 ځلې ووایه. نورو شپو ورځو باندې یو پاو د قرآن مجید د سپارې یو پاو تلاوت کوي. دغه شپو ورځو کې یوه سپاره تلاوت وکړه. نورو ورځو شپو کې ته الله په نوم باندې 10 روپۍ سحر کې ورکوې. په دې ورځو شپو کې ته 100 روپۍ د الله په نوم باندې ورکړه. گویا د ستا د نیک اعمالو چې کوم فهرست دی، کوم لیست دی، په دې کې سیادت راوستل دا دغه شپو احترام او ادب دی او تعظیم دی. او لازمه خبره دا ده چې انسان عزت او احترام وکړي، دا په خپله باندې خود به خود معزز او محترم جوړېږي. او دویم نمبر عزت د دغه شپو ورځو دا دی چې انسان ګناهونه پرېږدي. انسان که نیکی نه کوي، نفلونه، ذکر، اذکار، تلاوت نه کوي، مثال طور پر تابع نشته یا څه غفلت په خوب باندې وده دی، زیات عبادتو طرف ته توجه نشته، نو کم از کم په دغه 9-10 محرم باندې کم از کم په دغه غونډه میاشت کې انسان له پکار دي چې د ګناهونو نه اجتناب وکړي. په دغه شپو ورځو کې هم نارملي پلان کې ډرامه ده په پلان کې چینل باندې، په دې ورځ باندې دا ډرامه ده، په دې ورځ باندې دا ډرامه ده، چې دا کم زمونږ د ګناهونو کم روټین دی. اسیم نه دی کول پکار، خو بیا دغه میاشتو دغه ورځو شپو ادب او احترام او تعظیم او عزت دا دی چې دغه شپو ورځو کې انسان نه چې کم ګناهونه کېږي او ګناهونه انسان کم کړي. دا هم د دغه شپو ورځو عزت او احترام دی. لکه قرآن کریم د دغه آیات کریمه په اختتام کې فرمایي فلا تظلموا انفسکم او فلا تظلموا فیهن انفسکم. الله فرمایي چې په دغه بختورو میاشتو کې په ذات باندې ظلم مه کوئ، ذات باندې زیاتی مه کوئ. او ظلم او زیاتی په ذات باندې دا دی چې انسان نافرماني وکړي. غرض مو دا حاضرینو الله تبارک وتعالی د دغې مبارکو میاشتو او بیا خاص کر د 10 محرم الحرام په خصوصي توګه باندې د احترام کولو، د ادب او د عزت کولو حکم فرمایلی دی. او بیا د هغې عزتونو نه لکه څنګه مشهور حدیث مبارک دی، حضور صلی الله علیه وآله وسلم مبارک چې کله مدینې منورې نه رالو، مکې معظمې نه هجرت وکړو مدینې منورې ته، د حدیث مبارک په خوب واورئ. مبارک علیه الصلاة والسلام د مدینې منورې په یو اړخ باندې یو ځای یو علاقه وه، هغې ته خیبر ویل. خیبر یو زموږ ستاسو خیبر دی، دا نه مدینه منوره کې یو ځای نامه وه، خیبر نامه یې وه. خیبر کې ټول یهودیان اوسېدل. چې کله 10 محرم شو، حضور مبارک پوښتنه وکړه چې دا یهودیان د 10 محرم باندې ولې روژه نیسي؟ حضور ته عرض کېږي یا رسول الله، ټول وایي د مینې نه یا رسول الله. اصحابه کرام څومره خوش قسمته شخصیات و الله کریم د هغوی تابعداري زموږ نصیب فرمایي. حضور مبارک ته فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، په دغې 10مه ورځ باندې یهودیانو ته یعنی موسی علیه السلام ته او د موسی علیه السلام قوم ته د فرعون د ظلم نه ورته نجات میلاو. په 10 محرم باندې فرعون چې کم دهشتګردي کوله، کم ظلم او ستم یې کولو او کړی و په کلونو کلونو باندې، په 10 محرم باندې د فرعون د ظلم نه موسی علیه السلام او هغې قوم ته نجات میلاو شو. نو په دې نجات کې موسی علیه السلام به روژه نیوه او یهودیانو هم روژه نیوه. نو حضور ته عرض کېږي موسی علیه السلام ته نجات میلاو ځکه یهودیان روژه نیسي. حضور فرمایل چې مونږ موسی علیه السلام باندې ډېر حقدار یو چې مونږ هم روژه ونیسو. حضور فصامه وصام اصحاب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، حضور مبارک هم روژه ونیوه او د حضور مبارک صحابه کرامو روژه ونیوه او حضور مبارک صحابه کرامو ته حکم فرمایلو چې تاسو هم روژه ونیسئ. او بیا حضور فرمایل چې آینده کال که ژوندی وم زه به ورسره د 9 روژه هم نیسم.
که ژوندی وم زه به ورسره نهم روژه نیسم. حضور مبارک آینده کال باندې ظاهري دنیا باندې تشریف فرما نه و، دغې دنیا نه یې پرده وفرمایله، خو موږ ته یې تعلیم پرېښودو چې تاسو نهم ذی‌الحج، نهم محرم الحرام او لسم محرم الحرام روژه تاسو ونیسئ. علما بیا تفصیل لیکي او دا خبره لږه قابل غور ده چې حضور فرمایل که چېرې زه ژوندی وم آینده کاله به نهم هم ورسره نیسم. شارحین د حدیث لیکي چې دا نهم روژه حضور ولې نیوله، آینده کال لپاره اراده ولې وفرمایله، چې د دې مشهور درې وجې دي. څو وجې دي؟ درې. چې یو وجه دا ده چې دا نهم ځکه حضور فرمایل چې هسې نه چې مونږ ته دا میاشت کله راښکاره شي، هسې نه چې مونږ ته یو ورځ لیټ پته ولګي، حقیقت کې یو ورځ مخکې محرم الحرام وي میاشت او مونږ یې سبا له ووینو، نو که په نهم باندې مونږ ونیو او په حقیقت کې لسم مونږ یو ورځ لیټ لیدلې وه محرم میاشت، نو دا نهمه ورځ به دا لسمه وي، دا نهمه ورځ به په خارج کې په حقیقت کې لسمه به وي. او بیا که چېرې صحیح خبره دا وه چې مونږ صحیح لیدلې وه او صحیح مونږ نیوله، نو لسمه به مو ورسره ونیسو. نو که چېرې داسې وه چې د مونږ نه چېرته غلطي شوې وه او مونږ اولنۍ ورځ صحیح ونه لیده، په دویمه ورځ باندې مونږ وویل چې دا اولنۍ محرم الحرام دی، نو نهم به احتیاطاً د لسم ورځ شي او لسم به یقیني د لسم ورځ وي. نو دې بنیاد باندې علما فرمایي چې حضور مبارک د نهم ارشاد وفرمایلو. او دویم نمبر وجه علما دا لیکي چې د هغې وجه دا ده چې حضور مبارک یوازې د جمعې ورځې روجې نیولو نه منع فرمایلې ده، نو دا یوه روجې نه منع فرمایلې ده، نو حضور مبارک ورسره دویم هم زیاته کړه. او دریم نمبر وجه چې اکثر علماو په دې باندې قول کړی چې اصل وجه دا وه او وجه دا وه چې هلته لسم محرم باندې یهودیانو هم روژه وه، په لسم محرم باندې چې اصحابه کرام هم روژه ونیسي، نو اصحابه کرامو مشابهت د یهودیانو سره راغی، یهودیان مسلمان مشابه شول د یهودیانو سره، نو حضور مبارک د نهم روژې ځکه وفرمایل چې د مسلمانانو مشابهت ختم شي د یهودیانو سره. او اکثر علماء کرامو همدا وجه فرمایلی ده چې دا حضور مبارک د نهم روژې ځکه فرمایلی دي چې یهودیانو سره مشابهت ختم شي. په دې کې موږ ستاسو ته هم دا یو پیغام دی په دا بل اړخ باندې، او هغه دا چې حضور په عبادت کې د یهودیانو نه د مشابهت ختمېدو دپاره حکم فرمایلی چې روژه ورسره یوه زیاته ونیسئ چې یهودیانو سره مشابهت را نشي. نو بیا مسلمان له پکار دي چې د ژوند په نورو اړخونو کې د یهودیانو سره مشابهت ونه ساتي. که هغه کرسمس ډے ده چې د هغوی عبادت دی، که هغه نور تهوارونه او اخترونه دي او ویلنټاین ډے ده د هغوی سره مشابهت ونه کړي، چې په خپل عبادت کې د یهودیانو سره مشابهت نه دی کول پکار. بیا چې کم کار یهودي کوي همغه مسلمان کوي، بیا به دغه مسلمان د ایمان او د هغه د اسلام به څه معیار پاتې شي. که ما ورته رسم و رواج د واده واخلو، رسم و رواج ما ورته د مړي واخلو، رسم و رواج ما ورته د ماشومانو د برډې واخلو، رسم و رواج ما ورته د ماشومانو د عقیقې واخلو، رسم و رواج ما ورته د ژوند د تېرېدو واخلو، باقي رسوماتو کې که چېرې ما ورته د یهودیانو سره مشابهت دی، نو شاید چې بیا په ایمان باندې یېرېدل پکار دي. چې عبادت کې مشابهت حضور ختم کړی دی، چې عبادت کې هم ورسره مشابهت مه کوئ، نو چې بیا کم شی نه د هغوی دي موږ خپل کړو، نو بیا به د دغه انسان د ایمان او د اسلام په څه معیار پاتې شي.
د دې وجې نه دا یو ضمني خبره وه دې وجې نه دې خبره باندې غور کول پکار دي چې زما او د ستا په ژوند کې د حضور تعلیمات څومره پراته دي او زما او ستا په ژوند کې د یهودیانو سره او د عیسایانو سره د مشابهت او د هغې سره د یو ځایوالو په بنیاد باندې څومره علامات ما او ستا کې موجود دي الله کریم د موږ ستاسو د خپل نبي تابعداري نصیب فرمایي دویم نمبر حدیث مبارک زه بیانول غواړم او دا هم قابل غور حدیث مبارک دی او په دې باندې بیا خپل خبرې اختتام ته رسوم حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد فرمایي ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ د دې حدیث راوی دی او همدارنګه حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ دې حدیث راوی دی دا حدیث مبارک امام ابن ابی دنیا مخبلو کتبو کې امام طبرانی په المعجم الکبیر کې او امام بیهقی په خپل کتاب شعب الایمان کې دا حدیث مبارک ذکر کړی دی حواله جات او راویان مو درته څنګه وښودل چې دا حدیث مبارک تاسو لږ په خاور باندې واورئ په دې کې لږ سوچ هم وکړئ حضور مبارک فرمایي چې د لسم محرم الحرام په ورځ باندې چې چا په خپلو اولاد باندې د رزق فراخي راوسته الله پاک په دغه کور باندې روان ټول کال فراخي د رزق راولي حضور فرمایي چې چا په دغه لسم محرم الحرام ورځ باندې فراخي راوسته په خپلو بچو باندې آئنده ټول کال و فراخي په دې کور باندې حضرت جابر بن عبدالله علامہ شامی رحمت اللہ علیہ دا حدیث ذکر کرے او دا حدیث لاندې وضاحت کئی علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ حضرت جابر بن عبداللہ فرمائی کہ جربناہو 40 سنتا حضرت جابر بن عبداللہ چې کم صحابی دا روایت نقل کرے دے دا صحابی مخبلہ فرمائی بدغه حدیث باندې ما 40 سال تجربه کړې ده او فرمایي چې څنګه چې حدیث کې راغلي همدارنګه زما تجربه هم ثابته شوې ده 40 سال ما تجربه کړې ده دا د صحابي قول دی دا امام ابن ابي دنیا او حضرت ابن عبد البر علیه رحمه په خپل کتاب کې فرمایي غرض دا او علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرمائی او د دین علاوہ سفیان ابن عیینہ دام یو لوی محدث دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ استاذ دے آپ اخبر فرمائی سفیان ابن عیینہ علیہ رحمہ چې ما 50 کالا یا 80 کالا تجربه کړې ده فما رأیناه الا خیرا په دغه حدیث باندې 60 سال تجربه ما کړې ده او چې کله ما په عمل کړی دی ما د خیر نه علاوه بل څه نه دي موندلي دا حدیث مبارک په دغې صرف اختصار د وسیله صرف علماو دپاره ما څه اشارات ذکر کړل دا خبره زه ځکه رسول غواړم چې د تابعینو د اصحابه کرامو او دارنګې د جمله داسې علما فرمایي چې وکثیر من الجماعت د اکثر علماء د جماعتنا و جماعت العلماء او بعض علماء دالی کلی دي چې د علماء یو کثیر جماعت په دې حدیث باندې عمل کړي او چې څنګه په حدیث کې راغلي دي همغه شان شوي دي مقصد مدار حاضرینو چې بعض ویډیوګانې ماته موصول شوې بعضې کسانو ویلي دي چې داسې خرافات دي دا حدیث مبارک نشته دی یاد ساتئ دا حدیث مبارک شتم دی او علماء ته 3 درجه ورکړي بعض علماء دې حدیث ته صحیح ویلي بعض علماء کرام ورته حسن ویلي ځکه چې مختلفو طرقو باندې ذکر دی او بعض علماء کرام ورته ضعیف ویلي واحد امام ابن جوزی علیه رحمه دې حدیث ته موضوعي ویلي خو علماء کرام فرمایي چې امام ابن جوزی په دې ځای کې غلط شوی دی چې دې حدیث ته ضعیف دی دې ته موضوعي ویلي دي بلکې دا حدیث مبارک یا ضعیف دی او حسن مرتبه کې خامخا دی او علماء په دې باندې اتفاق دی
مولا علی عنقری علیہ رحمہ ارشاد فرمائی چې علماء اتفاق دے پدے باندے علامہ نووی رحمت اللہ علیہ فرمائی چې علماء اتفاق دے پدے باندے چې ضعیف احادیث دا په فضائلو کې منظور وي د دغه ټولو خبرو مقصد زما دا و چې په دې حدیث باندې عمل وکړي. بعضې پوسټونه یا بعضې سوشل میډیا په ټیک ټاک باندې ویډیوګانو د دې پسې مه ځئ. حضور مبارک فرمایلی دي حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ 40 کاله عمل پکړی، امام ابن عیینہ علیہ رحمہ 80 کاله عمل پکړی، علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نقل کړی، دارنګ حنابلہ او موالک شوافع تمام علماء کرامو څلور واړو مذهبونو دا قول دی چې په دغه ورځ باندې لسم محرم الحرام په ورځ باندې به رزق فراخي کول، صدقات و خیرات کول په خپلو بچو باندې په نورو بچو باندې دا مستحب دي. او چا چې دسترخوان فراخه کو ټول کال به رزق فراخه وي. او بیا خو موږ ستاسو اوسېږو پاکستان کې حالات هم سخت دي، ټایټ هم دي، ګراني هم ده. پکار چې په دې حدیث باندې عمل وکړو چې کم از کم دسترخوان خو فراخه وي که نه، روزي خو فراخه وي. نو لہذا سبا لسم محرم الحرام ورځ ده، څوک چې روژه نیسي حضور مبارک ارشاد فرمایي، صحیح حدیث مبارک دی. حضور فرمایي چې چا مسلم حدیث دی، حضور مبارک فرمایي چې چا د لسم محرم الحرام روژه ونیوه تیر شوي ټول کال ګناهونه مې معاف کېږي. تیر شوي ټول کال علما فرمایي دې نه صغایر مراد دي، وړه ګناهونه. نو حضور مبارک تعلیمات موږ ته دوه پاتې دي، روژه نیول او په دې ورځ باندې خیرات او صدقه او په خپلو بچو باندې فراخي د رزق راوستل. دا د حضور مبارک د سنتو او د مستحباتو نه دي. بعضو کسانو ذهن له به دا یو خبره راځي او په دې باندې اختتام کوم چې روژه ونیسو نو د رزق فراخي به بیا څنګه راولو؟ چې روژه ونیسو څه خو به خورې نه، نو د دسترخوان به څنګه فراخه کړې؟ د دې علماو دوه جوابونه ذکر کړي. یو جواب یې دا دی چې د عاشورې په شپه باندې فراخي وکړه، لکه بېګا شپې له، او سبا چې کله روژه ماته په دسترخوان باندې فراخي وکړه، خبر اخلاصه. او دویم نمبر علما فرمایي چې کچره څوک روژه نیسي هغه روژه ونیسي په دې حدیث په عمل وشي، او چې چا په کور کې روژه نه ده، بعض زنانو مثال بیماری ده روژه یې نه ده، ماشومانو روژه نه ده نیولې، یا ما غوندې بېکاره کس دی هغه روژه هسې نه ده نیولې، هغه د فراخي وکړي په دسترخوان باندې. او که ټولو روژه ده غټو ماشومان خو په کور کې وي، خپل ماشومان لسلان کی برګر مګر چې څه د چا وس مطابق وي په بچو باندې فراخي وکړه. ځکه چې حضور مبارک فرمایي من وسع علی عیاله وفي روایت ومن وسع علی اهله. حضور فرمایي چې چا په خپلو بچو باندې فراخي وکړه، نو بچو که روژه نه وي په بچو باندې فراخي کول پکار دي. بچو له خپل رزق زیات کړئ، نن هم ول خپل سیزونه میزونه راوړئ، سبا خپلو بچو باندې فراخي وکړئ. حضور مبارک فرمایلی او اصحابه کرامو 50 شپېته کاله تجربه پکړې ده چې چا فراخي په لسم محرم باندې راوسته ټول کار به فراخي وي انشاءالله العزیز. او کچرې تاسو خپله تجربه په وکړه نو روان کال نه به دې ورځ باندې تاسو ته پته وي چې واقعي دا حدیث مبارک صحیح دی او په دې باندې عمل کول پکار دي. کال آینده ټول به د ستاسو رزق فراخه وي. د دې د وجې نه حاضرینو علما لیکي چې کچا خپل بچي وي او رزق فراخي پر راوستی شي بچو دې راولي، او کچا لږ وصیات وي او د بل چا په کور کې فراخي نه وي، د بل چا کور دسترخوان اهتمام وکړه. کاغه یو کس کوري که د دوو کورونو وي او که لږ لږ وي د چا کور نه لږ سالن شو، چاول شو، څه د صدقې په نیت باندې، رسم په نیت باندې نه، د چا دپاره نه، د الله تبارک وتعالی د رضا دپاره. او دا د امام حسین علیه السلام او د 72 شهدا د کربلا ورځ ده.
په دې باندې د هغوی مبارکانو دپاره هم اهتمام د ایصال ثواب د ثواب په نیت باندې کول پکار دي ځکه چې د هغوی وینو مبارکو په دغې رنګ کې موږ ستاسو ته د اسلام ګلدسته میلاو ده هغوی مبارکان هم کله مه هېروئ ځکه چې حضور مبارک فرمایي چې یا الله زه د حسین سره مینه ساتم تم د حسین سره مینه وساته او یا الله چې څوک د حسین سره مینه ساتي هغې خلکو سره یا الله تم مینه محبت وساته د حسین علیه السلام په مینه کې د مصطفی علیه السلام او د رب العالمین مینه محبت ملاویږي الله کریم دې موږ ستاسو نصیب فرمایو پاتې شول نور قسمه بد و بلا خبرې په سوشل میډیا باندې هغې طرف ته تګ نه دی پکار موږ ستاسو ته چې کومه پاکو اسلافو کومې پاکې طریقې ښودلې دي چې هغې باندې الله پاک و نبي پاک خوشحال شوی هغه طریقې اپناول پکار دي سوچ پورته په سپه نظر باندې ګوري د اسلام خلاف دینه نور باقي د اهل بیت اطهارو سره مینه محبت ساتل د اصحاب کرامو سره مینه محبت ساتل دا د ایمان جز دی هغه ایمان د محبت د اهل بیتو او د محبت د اصحاب کرامو باندې چې د چا ایمان نه دی ښکلی دا ایمان الله او رسول ته نه دی قبول و مقبول الله کریم زموږ ستاسو په دغه ټولو خبرو باندې عمل کړو توفیق نصیب فرمایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین امين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين رب كريما ډېر پاکه ورځ ده او ډېر پاکه میاشت ده دعاو کې په اخلاص سره چې خدای پاکه موږ د دواړو جهان خوشحالۍ نصیب فرمایي رب کریمه د ستا محبوبانو چې کومې دعاګانې غوښتي او خصوصا حضور مبارک کومې دعاګانې غوښتي خدای هغه دعاګانو کې موږ له لویه برخه را نصیب فرمایي رب کریمه د ستا محبوبانو او بالخصوص حضور مبارک چې د کومو څیزونو نه امن و امان غوښتی خدای هغه څیزونه موږ ته امن و امان را نصیب فرمایي رب کریمه کومې دعاګانې ستا پاک کلام پاک کې پرتې دي او تا ناصلې کړي کومې دعاګانې دي خدای هغه دعاګانې هم زموږ په حق کې قبول و مقبول فرمایي رب کریمه زموږ څومره حقداران وفات شوي دي مشایخ و اساتذه کرامو وفات شوي دي اهل بیت وفات شوي دي خدای څوک حقداران وفات شوي خدای د ټولو بخښنه نصیب فرمایي خدای پاک زموږ د ویل زموږ د اورېدل هغوی دپاره باعث د ایصال ثواب وګرځولی کې د امام حسین علیه السلام مبارک ته دغې ټولو ثوابونه ورسولی کې رب کریمه موږ تېر شوي کال ګناهونه معاف کې آینده کال کې د ګناهونو نه وساتې آینده کال کې نیک اعمال نصیب فرمایي رب کریمه جمله دعاګانو لم شرف قبولیت ور نصیب کې جمله عبادات لم شرف قبولیت ور نصیب کې رب کریمه څومره مسلمانانو دعاګانې غوښتي خدای پاک که څوک بیماران دي صحت ولا ورکړي که څوک قرضداران دي قرضونو نه اخلاص کې د چا قرضې بندې دي قرضې را خلاص کې د چا کار او روزګار نشته کار روزګار ور نصیب کې رب کریمه څومره مسلمانان په کمو ستونزو کې ګیر دي خدای ټول ستونزې مشکلات حل کې د چا د رشتې د واده رکاوټونه دي رکاوټونه ختم فرمایي څوک بې اولاد صالح اولاد ولا ورکړي رب کریمه څوک د ستا د در نه باغیان دي خدای تابعداران کې رب کریمه موږ د خپل حبیب تابعداري نصیب کې د خپل محبوب محبت هم نصیب کې په روز محشر باندې د حضور مبارک شفاعت هم نصیب کې په دنیا کې هم د نیکانو پاکانو صحبت هم نصیب کې په دنیا کې هم د نیکۍ عملو کولو توفیق نصیب کې رب کریمه په شرق او په غرب کې مسلمانان په تکلیف کې دي خدای مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کې مسلمانانو باندې درانه اوچت کې او بیا تیر په تیره باندې زمونږ د پښتنو په سیمه کې بیا د هلې ګلې شروع شوې چېرته خودکش دماکې چېرته ډزې چېرته فایرنګ خدای دغه مونږ وطن د امن ګهواره وګرځولی کې خدای ټول ملک پاکستان کې امن و امان نصیب کړی کې رب کریمه دهشتګردۍ نه مو ساتې د بیمانۍ مرګ نه مو ساتې خدای مظلومیت نه مو ساتې د ظالمیت نه مو ساتې رب کریمه دغه دعا هم قبولې کې راتلونکې دعاګانې هم قبولې کې او خدای پاک په ژوند کې چې څومره د ستا دپاره نیکیانې کړي دي هغه ټولې په خپل بارګاه کې قبول و مقبول فرمای او سبا ورځې د عبادت کولو د ریاضت کولو د روژې نیولو د شپې د عبادت کولو او سبا له د صدقې او د خیرات کولو توفیق زموږ نصیب فرمای وصلی الله تعالی على خیر خلقه سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین.